العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب ظلم دون ظلم باب د په بیان د ظلم کې چې کمی د بل ظلم نه یا باب د په بیان د ظلم کې چې مغایری د بل ظلم غرض د امام بخاری رحمه الله په ایراد د دې باب سره بیان د مراتب د ظلم کوي چې ظلم دوه قسمه ده یو ادنا ده او یو اعلی ده ادنا ظلم معاصی او اعلی ظلم شرک یا ادنا ظلم مخرج د ملت نه ده او اعلی ظلم مخرج عن الملت ده سړی د دین نه وباسي مخکې باب سره مناسبت سره مخکې بیان د مراتب د معاصیونو چې معاصی دوه قسمه دي معاصی دا امور د جاهلیت دي خو سره د دین نه وباسي مخکې باب کې بیان د مراتب د کفر دوه قسمه دي یو هغه دی چې د هغې اطلاق په معاصیو کېږي یو هغه دی چې د هغې اطلاق په شرک کېږي نو د کم کفر اطلاق چې په معاصیو کېږي دا ادنا درجه کفر دی او د کم کفر اطلاق چې په شرک کېږي دا اعلی درجه کفر دی هغه کفر چې د هغې اطلاق په معاصیو کېږي د هغې کفر د وجې نه سړي ته کافر نه ویل کېږي او هغه کفر چې د هغې اطلاق په شرک کېږي د هغې کفر د وجې نه بنده ته کافر ویل کېږي دلته هم د ظلم دوه مرتبې ذکر کوي یوه هغه مرتبه ده چې د هغې د وجې نه سړي ته کافر نه ویل کېږي چې هغه معاصي دي او دویمه د ظلم هغه مرتبه ده چې د هغې د وجې نه بنده ته کافر ویل کېږي چې هغه شرک دی هلکه تاسو پرې پوه شئ ظلم څه ته وایي شرح د باب ظلم وضع الشی فی غیر محله یو شی د خپل محل نه بغیر بل ځای کې کېدی دې ته ظلم وایي شرک کم ظلم وای ځکه عبادت دې د غیر د الله حق خدا دې بل چاته ورک ظلم بیا درې قسمه دی یو هغه دی چې فیما بیننا و بین الله دی یو هغه دی چې فیما بیننا و بین العباد دی بل هغه دی چې فیما بیننا و بین انفسنا دی زمونږ او د خدای په منځ کې معامله د ظلم دا ده چې د خدای په ذات یا صفاتو کې شرک دا د خدای سره ظلم دی دویم د بندګانو سره ظلم دا ده چې د هغې د حقوقو ادایګي صحیح ونه کړو دریم د ځان سره ظلم دا ګناه ده ځکه د ګناه د وجې نه ته ځان دوزخ ته ور اچې او تکلیف ته دا ځان سره ظلم دی معاصي دون یا په معنا د ادنا سره او یا په معنا د مغایر سره که دون په معنا د ادنا سره شي باب د په بیان د ظلم کې دون ظلمن چې ادنا د بل ظلم نه د اول ظلم نه په معصیت او د دویم ظلم نه په کفر معاصي او که د دونه په معنا د غیر سره شي
باب دی په بیان د هغه ظلم کې چې غیر دی د غټ ظلم نه، نو د غټ ظلم نه په مراد شرک شي او د اول ظلم نه په مراد معصیت شي. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم فأنزل الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة. امام بخاری استاد ابو الوليد قال وحدثني بشر، دا دویم استاد بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله. دو سند ذکر کئی په طریقې د تحویل سره. اول سند د ابو الولید د امام بخاری او د شعبه په منځ کې یو واسطه د ابو الولید، او دویم سند کې د شعبه او د امام بخاری په منځ کې دوه واسطې دي، بشر او محمد. الکه تاسو وګورئ نو اول سند کې د صحابي په منځ کې 15 واسطې دي، او دویم سند کې د صحابي په منځ کې 6 واسطې دي. دا په کې فرق سندونو کې د سليمان نه مراد سليمان ابن مهران کوفی دی چې اعمش ورته وایي، اعمش دی مراد. اوس سوال دی چې اعمش خو تدلیس کوي او د مدلس روایت خو په ان سره صحیح نه، دلته روایت په ان سره کړی. جواب دا دی چې روایت په ان سره کړی دی او بل ځای کې تحدیث هم ثابت دی. همدغه روایت مسلم شریف کې دی، هلته حدثنا ویلی. د ابراهیم نه مراد ابراهیم نخعی دی. علقمة عن عبد الله ابن مسعود وی لما نزلت الذين آمنوا، کله چې دا آیت نازل شه کسان چې ایمان راوړل ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، او ایمان د ظلم سره نه دی ګډ وډ کړی، اولئک لهم الامن وهم مهتدون. هر کسان چې ایمان راوړی د ایمان د ظلم سره نه دی ګډ کړی، دی د پاره په آخرت کې امن دی د عذاب نه، او دی به په دنیا کې په سمه لار دی. نو نتیجه دا راوتله چا چې د ایمان سره ظلم ګډ کړی، هغوی د پاره آخرت کې امن من العذاب نشته، او په دنیا کې په هدایت هم نه دي. نو صحابه سره شک پیدا شي چې مونږ خو ظلم کم یو به چې هغه ظلم نه کړی، ظلم خو هر یو کړی دی، نو امن نه محروم شو، د هدایت نه محروم شو. وقال اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی رسول صحابه فرمایل اینا لم یظلم، ومن کې کم یو د سره چې هغه ظلم نه کړی. فانزل الله عز وجل، الله دا آیت نازل کړي د سوره لقمان آیت، ان الشرک لظلم عظیم، یقینا شرک لوی ظلم دی. نو الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم کې د ظلم نه مراد شرک دی. چا چې ایمان راوړی او شرک نه کړی دی د پاره امن دی او دی په هدایت دی. نو تاسو ایمان راوړی دی او شرک هم نه دی کړی، تاسو ته امن هم دی، تاسو په هدایت دی. دا نور ظلمونه نه دی مراد، بلکې چې مراد دی شرک مراد. الکه تاسو په خبره پوه شئ. نو دلته اوس داسې چل وشو چې صحابه مراد عموم واخیسته، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته خصوص ذکر کړ. صحابه عموم د کم ځای نه معلوم کړ، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، ایمان د هیڅ ظلم سره نه ګډوډ کړی، د هیڅ ظلم سره. نو ظلم نکره ده په سیاق د نفي کې راله تفید العموم. نو صحابه ویل چې هر ظلم به مراد،
نو صحابه عموم واخیستا ځکه ورسره یاره پیدا شوه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي د ظلم به ظلمن د دې ظلم نه مراد څه دی خاص ظلم دی عموم نه دی مراد خصوص مراد دی چې شرک تاسو به پوه شئ که به پوه نه شئ اوس په دې خصوص قرینه سره علامه خطابی وایي لبس به قرینه ده ولم یلبسو لبس به قرینه ده ګډوډیشن د ایمان سره ظلم ګډوډیشن نه کوي ګډوډیشن او لبس دې ته وایي چې دوه شیونه یو ځای کې او داسې کې چې یو په بل ورک شي څه شي یو په بل ورک شي صحیح ده نو اوس ایمان په کفر ورکیږي په معاصیو خو نه ورکیږي نو معلومه شوه چې د ظلم نه مراد څه دی شرک دا لبس به قرینه شي بعض عالمان وایي بې ظلمن کې تنوین د تعظیم د پاره دی الذین آمنوا هغه کسان چې ایمان راوړی ولم یلبسوا ایمانهم نه دی ګډوډ کړی ایمان بې ظلمن د عظیم ظلم سره او عظیم ظلم شرک دی نو قرینه دا چې د ظلم نه خصوص مراد دی د ظلمن د تنوین شي دریم قول د مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله دی هغه وی لبس قرینه لفظ د لبس دی لبس دی ته وایي چې دوه شیونه په یو لوښي کې ګډوډ کړي په یو اوبه په یو لوښي کې ګډوډ کړي لبس دی ته وایي ګډوډیشن په یو لوښي کې کېږي هلکه پرې پوه شئ نو ګناهونه ترې نه دي مراد ځکه هر کسان چې ایمان یې راوړی دی د ایمان سره ظلم نه دی ګډ کړی ځکه محل د ایمان قلب دی او محل د معاصیو قلب نه دی ګډوډیشن د ایمان سره د ظلم نه دی کړی نو د ایمان سره په زړه کې ګډوډیشن د بل څه نه دی کړی په زړه کې خو ګډوډیشن د شرک راځي کړه محل خو د ایمان قلب دی نو محل د شرک هم قلب دی محل د معاصیو قلب نه دی په ظلمن نه مراد شرک دی نو لبس د لبس به قرینه ده هلکه تاسو په خبره پوهېږئ که نه لبسا یلبسو د باب ضربه یضربون مصدر لبس راشي په فتحې د لام سره ګډوډیشن ته وایي ولا تلبس الحق بالباطل او لبسا یلبسو د سمع یسمعون راشي او مصدر لبس راشي په ضمیر د چا سره لام سره نو دا جامو اغوستو ته وایي لباس اغوستل لبس او لبس لبسا یلبسو او لبسا یلبسو دای فرق تاسو په خبره پوه شئ که به پوه نه شئ اوس دلته اعتراض دی هغه دا دی چې دلته وایي فانزل الله عز وجل ان الشرك لظلم عظیم دا ان الشرك لظلم عظیم د سوره لقمان آیت ده او الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم دا د سوره انعام آیت ده او سوره لقمان د سوره انعام نه مخکې نازل شوی نو څنګه وایي فانزل الله عز وجل خدای دا په دې وخت کې خدای دا نازل کړ دې وخت کې خو خدای نه نازل کړي دا خو دې مخکې نازل شوی هلکه تاسو خبره پوه شئ د دې محدثینو حضراتو ګڼ جوابونه کړي یو جواب دا دی چې سورۃ لقمان د سورۃ انعام نه وروسته دی او دا آیت پکې د سورۃ انعام نه سورۃ لقمان د سورۃ انعام نه مخکې دی او دا آیت پکې د سورۃ انعام نه وروسته راځي سورۃ انعام وروسته په اعتبار د اکثریت سره نه په اعتبار د هر آیت سره دا آیت پکې وروسته دی په دې وخت کې نازل شو دیم جواب دار فانزل الله دا معنا نه ده چې اوس نازل شه بلکې صحابه چې دا واورېدل دا هوی دا ګمان شلک اوس چې نازل شوی مې تعبیر دا غیر فانزل الله سره لکه نبی علیہ السلام چې وفات شو ابو بکر صدیق راغی رضی الله تعالی
عمر رضی اللہ عنہ تور راویستی و که چاوی ویلی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات شوی نو سر باتی قلم کو صحابه حیران و چی دا سچلو شو نبی کریم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلق را غون کو بیان ورکو و دا آیت بیان کی ورست وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل مخکم پیغمبران تیر شوی نو خلقو ته یو آرام میلاوش دا آیت چې واورېده او د خلقو دا خیال شي لکه دا آیت چې اوس نازل شي اوس خو نو نازل شوی ځکه د نبی علیه السلام د وفات سره خو سلسله قطع شوه د وحی مخکې نازل شوی و خو دوی اوس ولیده ذهن کې راغلی داسې شوه لکه اوس چې نازل شي فانزل الله دا معنا دسې ده لکه دا آیت چې اوس نازل شي چې ان الشرک لظلم عظیم لکه تاسو په خبره پوه شئ کې پوه نشئ دا مبتدعین دا بدعتیان مولیان چې بدعات و شوقیان هغوی چې مړي کې دغه کوي دا صورتونه وایي دعا چې کوي وایي صورت به ووایو صورت به ووایي یو نیم هم چېرته ویلې خیر دی بده نه ده خدا کوشش کوي دا یو نیم هم ختم کړي بد دعا صحیح ده اصل کې تعزیت دی هغوی ته تسلي ورکول تسلي ان لله ما اخذ وما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب دا تعزیت دی سچ خدای اخیستی یا غم د خدای دی سچ خدای ورکوي او هم د خدای دی او اور شی په نیټه دی موږ تاسو بمزو فلتصبر صبر کوا الله باجر درکوي ولتحتسب د ثواب امید کوا دا تعزیت دی ته وایي د مړي تعزیت ته خدای یو روایت کې لاس چتول په دعا هم راغلی دی یو روایت شته مسلم شریف روایت دی صحیح ده او دا چې صورت به ووایو دلته به مړی وشو مخکې زمونږ دی جومات کې به صورتونه ویل جومات کې به خلک راغونډو د مړي والا نو خلک به ناستو او بس راتلل به دعا به وکړه بیا به هغه کټونو لتلل او بس ملا به صورت ویلی دلته یو خوند اوس وفات شوی دی هغه به چې مالدار سړی راغی غټ صورت به یې تېره شروع کړه او چې غریب سړی به و نو مختصر ما ته اندازه ولګېدله چې انا اعطینا کالکوثر به یې شروع کړو نو زه به پوه شم چې دا سړی غریب دی او چې لا یکلف الله نفسا به یې شروع کړو نور خو نه ورتلل یا لله ما فی السماوات و ما فی الارض زه به پوه شم چې دا سړی مالداره دی چې دا کم راغی دعا کوي تاسو په خدای یقین وکړئ چې دا حقیقت درته وایم چې داسې ده او زه به ومه خو طبعا ما دا شی نه وخوښ ورو مې خلکو ته ویل چې دا شی شو دا مه کوئ جومات کې مه کوئ د حجره کې کوئ یو ځای دی خلک کښېني نو ځي زه ورشم یا صورت ویم او یا تشه دعا وکړم بیا ترې کور له ځم تاسې پرې پوه شئ مولیانو دا کړي چې ملا به 3 ورځې ناست دي مولیانو دا ځان باندې فریضه کړي ځان له په زوره کار ګران کړی دی تاسې پرې پوه شئ او هغوی دلیل څه دی دلیل دا دی وای ابو بکر صدیق دا آیت ویلی چې وما محمد الا رسول نو خلکو تسلی وشو نو صورت ویل ثابت دی وای ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام چې وفات شوی او صورت ویلې ده کړ نو لکه نبی کریم ابو بکر صدیق دعا لپاره ویلې ده کړه واعظ لپاره بیان کې ویلې ده نو ته بیان کې وایم ټیک ده چې خمقل دي خدای چې خمق نو سره باسکه آیاو نه چاته پوسو که زنا سوما وای دا ولی ورځ خیرات څنګه دی او ته بالکل جایز دی خدای قرآن کې وای پستبقوا الخیرات خیراتونه مخکې کوئ پستبقوا الخیرات څه معنا ده دا معنا ده چې خیرات مخکې کوئ پستبقوا الخیرات دا معنا ده چې نیکیو کې یو د بل نه وړاندې شئ او دلته دا جوړه کړه چې پستبقوا الخیرات خیراتونه مخکې کوئ تاسو په پوه شئ که په پوه نه شئ دین د چا نه وړاندې د مولا نه وړاندې تاسو په خدای یقین وکئ چې زمونږ د خېټې څه خوښئ حقه ته مونږ دین وایو تاسو داسې مولا لیدلی چې د بل مولا خبرې ته ریشي روغه ویلي او خپلې لینا ما خو په دې 50 کاله کې نه دی لیدلی په دې 50 کاله کې ما داسې مولا نه دی لیدلی چې هغه ویلي چې زما دا خبره ټیک نه ده د دې بل مولا ټیک
معنا دی معلومه شوه چې زمونږ مدرسو کې دا تربیت غلط کیږي. مونږ وایي مدرسې ډېرې شوې خوشحالي نه ده پکار. تربیت زمونږ د یوې مدرسې والا یو دین دی، د بلې مدرسې والا بل دین دی، د یو پیر د مریدانو یو دین دی او د بل پیر صاحب د مریدانو بل رقم دیني. تاسو ته قسم په خدای چې داسې ده. تاسو لږ د معاشرې ته وګورئ، ملا چې څه وویل تاسو مونږ دلیل نه غواړو. هلکه مونږ دلیل نه غواړو چې دا څنګه چل دی. تاسو په خدای یقین وکړئ چې داسې ده. موږ به کافرینو ویلي دي دا شی حرام دی، مونږ بس لګیا یو بزا یهودو کارم ځان نه جوړ کړي. لږ ځان بس پراخه کوي، نظر پراخه کوي، لږ ځان کې بسات پیدا کوي. تاسو په خدای یقین وکړه. لکه نابت پیدا کوي چې غلطه خبره می خیر در بل مولا خبره و ټیک تا کړ. لږ مونږ تاسو څه وکړو؟ د خپل سوچ نه لږ رجوع وکړو. په دې ژوند کې به مونږ جده غلطه نه کړي، رجوع که به زه خطا شوم، په دې مسله کې به زه خطا یم، ستا صحیح ده. تاسو څومره مزه کوئ، والله دومره خوشحالي ده پکې. دې مليانو ځانونه هسې خفه کړي دي، داسې دلیلونه به وایي چې سړي له به خندا ورسي. یقین به خدای وکړه دومره دلیلونه به وایي. دا ملیان وایي دا ډیو مس کوي او دا سیواناپ مس کوي او دا اسرائیلو له نقصان رسوي او جهاد کوو. دا څومره نقصان خبره. تاسو په خدای یقین وکړئ دې کې دین له ډېر نقصان دی. دې خبره کې دین له ډېر نقصان دی. تاسو به وایئ چې هغه څنګه دین له پکې داسې نقصان دی چې مونږ تاسو ته ډیو څوکي دی وي نسکو نو بس مونږ وایو بس مونږ خو کار پوره شو، زمونږ فریضه پوره شوه، جهاد هم وکړو. ځان ګناهګار نه ګڼو د هغې په مظلومیت باندې چې خدای به مونږ نه تپوس کوي. بس مونږ وایو زمونږ کار پوره شه کړ. تاسو په دا مولیانو ویلي دي. مولیان هلکه د کم ځای نه ویلي دي؟ د حضرت خېټې نه. قسم په خدای که هېڅ دلیل خدای قرآن کې وایي یا ایها الذین آمنو لا تحرموا ما حل الله. خدای چې څه حلال کړي دي هغې ته حرام مه وایه، د خدای بندګار. او پلانکي شیخ صاحب ویلي دی او شیخ ویلي دی. لکه شیخ بې دلیله خبره کړې ده، څه دلیل دی ورسره؟ هېڅ دلیل شته؟ قسم په خدای که شته. او شیخ ویلي دي شیخ دې داسې چل وکړي، شیخ صاحب دې داسې وکړي احتجاج دې وکړي. نور څه خو نشي کولی، احتجاج خو کوي که نه؟ احتجاج دې وکړي چې دا کم ځای کې دا ډیو جوړېږي دا کپني دې بنده شي. بس صحیح ده، دا بیا ټیک شو. بیا د شیخ سره د اسلام غم شته. صحیح ده، دا خو نه کوي. دې دکاندار خوار یو درجن راوړي دي او بس ورته وایي دا توی کا. او قمقل دکانداران شته دی هغوی تویوي وایي مونږ جهاد کوو. تاوان مسلمان له دی که اسرائیل له دی؟ مسلمان دا اوس تاسو کې دی کې بجلیګر به ډېرې ښې خبرې کوي دی کې بوز دي که دماغ دی پکې؟ څه دي پکې؟ دماغ دی پکې. دا دماغ لږ وکاروئ، دا دماغ لږ وکاروئ. تاسو په خدای یقین وکړه چې خلکو پکې بوز اچولي دي. تاسو پرې پوه شئ. دا خو مې هسې یوه خبره ده وکړه، ټولې خبرې هم داسې دي. نه دا ګورئ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویلې وما محمد الا رسول. دا مې ته دې ځای پورې ویل چې دا ملایان ته څه جوړئ چې مړی وشي نو صورتونه وایه. ځکه ابوبکر صورت ویلی و، ابوبکر صدیق صورت ویلی و، خو څه دپاره ویلی و؟ وعظ دپاره چې خلکو ته بیان وکړي. نو صحابه وویلې چې داسې لکه دا صورت چې اوس نازل شي. دلته هم دقسې ده فانزل الله عز وجل. دا صورت خدای نازل کړ، دا آیت یې نازل کړ. بیم ډایرکټ جواب فانزل الله عز وجل ټیک د صورت لقمان د صورت انعام نه رسته دی. نو دا ان الشرک لظلم عظیم. دې کې توارد د نزولین، توارد د انزال شوی دی، تکرار د انزال پکې شوی. یو ځلې دا ان الشرک لظلم عظیم دا په صورت لقمان مجموعه کې نازل و. بیا چې کله دا واقع وشو نو دا دوباره نازل شو ان الشرک لظلم عظیم. نو تکرار د نزول خو څه بده خبره نه ده که نه؟ تاسې پرې پوه شئ. دا بیا نازل شو چې ان الشرک لظلم. نو مقصد دا شو چې صحابه الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم د دې نه عموم واخیسته. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل دا اگر چې عام دی خو مراد ترې نه خاص دی. او د عام نه خاص مراد کولی شي په قراینو سره. ما درته درې قرینې ویلې چې یو تنوین د تعظیم دی او دویم دا چې دوه قرینې په لبس کې دي. په لبس د چا کې دي؟ یلبسو کې. باب علامت المنافقی.
باب د په بیان د علامو د منافق بس کما